بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. پرون موږ وضاحت کړو چې په اقوام عالم باندې د الحاد اثرات څه. نو موږ ویلو چې ټول مذاهب، که هغه یهودیت دی، که عیسایت دی، هندومت دی، جنمت دی، څونه مذاهب چې دي دا د الحاد په مخ کې ناکام شوي دي. مولوي صاحبانو دا هغه مذاهبو د ناکامېدو څه وجوهات دي. هغه مذاهب چې دي کامل مذهبونه نه دي. څه دي؟ هغه مذهبونه چې دي الهامي مذهبونه نه دي. هغه مذهبونه چې دي خود ساخته مذهبونه دي. هغه مذهبونه چې دي انسانانو جوړ کړي دي. نو چې یو څیز کامل نه وي، خود ساخته وي او انسانانو جوړ کړی وي او د هرې زمانې دپاره فایدهمند نه وي، نو هغه مذهب هېڅکله د یوې نظریې او د ضابطه د حیات هغه مقابله نشي کولی. یو واحد اسلام دی چې دا کامل هم دی، دا الهامي مذهب دی، دا مکمل هم دی او د حفاظت ذمواري هم الله اخیستې ده. تر قیامته پورې چې څونه مسایل راځي مولوي صاحبانو، که هغه انفرادي مسایل وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه د تجارت مسایل وي، که هغه د طلاق وي، که د نکاح وي، په ده کې حل موجود دی. په اسلام کې نورو مذاهبو سره د دې حل نشته. نو صرف واحد اسلام دی چې دا د الحاد مقابله کې ولاړ دی. او نن سبا وخت کې خو ګوره موږ بار بار دا وایو، دوه مذاهب په دنیا کې ډېر په تیزۍ سره خورېږي مولوي صاحبانو، چې یو الحاد دی او یو اسلام دی. مولوي صاحبانو موږ پرون د اسلام او الحاد تقابل هم یو. نن به موږ وایو چې ملحدین د کوم طرز حیات قایل دي مولوي صاحبانو. نو په دوی کې دوه ډلې دي. دغه تجارت په لحاظ سره، د معاشي استحکام په حواله سره، په طرز حیات سره دوی کې دوه ډلې دي. یو چې د مولوي صاحبانو سرمایه‌دارانه نظام دی، کوم ته چې کیپیټالیزم وایي. دویم اشتراکي نظام دی، کوم ته چې سوشلیزم کمونیزم وایي. مولوي صاحبانو د هغې عبارت هغې وضاحت به کوو. مولوي صاحب عبارت شروع کړه. ملحدین د کوم طرز حیات قایل دي. خدای جل جلاله د وجود نه د انکار کولو سره د ملحدینو په طرز حیات کې هم تبدیلي راغلې ده، ځکه چې مذهب خو انسان ته د ژوند تېرولو ټولې طریقې ورښودلې. یا مولوي صاحبانو مذهب موږ ته څه کړي دي؟ د ژوند د تېرولو ټولې طریقې ښودلې دي، چې هلکه ته به نکاح به په کومه طریقه کې، هلکه ته به په کور کې څنګه ژوند تېرې، بار به څنګه ژوند تېرې، تجارت به څنګه کې. مولوي صاحبانو تر دې پورې چې د اوده کېدو طریقې هم موږ ته ښودلې ده. تر دې پورې چې د استنجا، نن سبا وخت کې خو بعضې علما دي لکه دا منیر شاکر او دوی په استنجا باندې ټوکې کوي، خو نه، داسې کامل مذهب ته ماته وښیو چې تا ته ستا یو مشر، ستا پیغمبر دی، تا ته د استنجا طریقه هم ښودلې. غټه دوره خو به ټولو انشاءالله کړي که نه، چې دا سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه باندې چې هغه یو دغه اعتراض وکړو یهودي، چې تاسو ته دا د استنجا چلم نبي علیه السلام ښیي، نو ورته څه ویلي؟ وایي دا خو موږ د پلار او مور نه ډېر موږ ورته موږ له ګران دی، موږ خو د خپلو بچو نه له ډېر ګران یو، موږ سره شفقت دی، مینه دی. نو داسې کامل دین په یو ځای کې هم نشته مولوي صاحبانو. نو موږ له خو دا ټولې طریقې دوی ښودلې دي. نو کله چې بیا دوی د مذهب نه آزاده شو، نو دوی د عقل په پیمانه باندې فیصلې شروع کړې. مولوي صاحبانو عبارت د مذهب نه بېزاره شي، نو بیا یې خپله خوښه وي، خو دوی عام طور سیکولریزم سوشلیزم نظریې والا دي. مولوي صاحبانو سیکولریزم او سوشلیزم نظریې والا. سیکولریزم څه ته وایي؟ فصل الدین یعنی دولت. مولوي صاحبانو جداوالی د مذهب دی، د څه شي نه، د اجتماعي امورو نه. مذهب به صحیح ستا انفرادي زندګۍ پورې به محدود وي، بس اجتماعي معاملاتو ته به نه راولي. او سوشلیزم دا وایي دا هر څه نه، دا ټول اشتراکي نظام چې ورته وایي، دا ټولو انسانانو څومره املاک چې څومره جایدادونه، څومره کارخانې دا ته حسب کا او څه که د حکومت ته ورکه، د حکومت په بیت المال کې جمع کا. مولوي صاحبانو دواړه نظریې د خلاف عقل دي. اوس دا موضوع نه ده چې زه اوس دا خلاف عقل دله ثابت کړم، ځکه مولوي صاحبانو که دې خوا دا نظریه د سیکولریزم دا د سود په بنیاد روانه. څه شی؟ په سود کې د انسانیت نقصان دی. د سرمایه‌دارانه نظام موږ وضاحتونه کوو او دغه شانته کې. او که دا بل نظام دی، دا هم ډېر ظلم دی چې یو انسان ذاتي ملکیت دی، د نیکون نه ورته را روان دی او تا هغه نه محروم کړي. او دا څه کړي؟ دواړه نظریې چې دي مولوي صاحبانو څه شی دي؟ د انسانیت سره ظلم دی. مولوي صاحبانو خو دوی د دې نظریې والا دي. او بعضې بیا دلته افسوس خبره دا ده چې زموږ بعضې مسلمانان دا نظریې ښې ګڼي. تاسو خو
به وسوځئ میدان ته. کله چې تاسو دې میدان ته راووتلئ مسلمان علما به درته مسلمان علما به یې تیار کړي وي، یا مسلمانان مصنفین یا د دې مفکرین یا پروفیسران به درته له سیکولریزم صفتونه بیانوي، د سوشلیزم صفتونه به درته بیانوي، د لیبرلیزم صفتونه به درته بیانوي. د دې خباثت به تاته نه بیانوي. تاله به د دې خباثت معلومي چې دا خو دوی جوړ کړي د انسانیت دپاره چې دولت یو څو لاسونو ته راغلی دی. مولوي صاحبانو عبارت مخکې وویل یو مطلق ازادي ده او هغه دا ده چې انسان د مذهب د قید نه آزاد په خپله خوښه ژوند تېروي. په انفرادي ژوند کې دا مکمل آزاد وي، دا د خپل خیر او شر مالک وي، هر څه چې کوي څوک ترې تپوس نشي کولی. دویم په مجموعي زندگی کې چې دوی کوم قانون جوړ کړی، مثال هم جنس پرستی قانون ملحدینو جوړ کړی دی، نو اوس بل چاته اختیار نشته چې څوک پرې اعتراض وکړي. یا مولوي صاحبانو د ملحدینو معاشي نظام چې دی نو دې کې مولوي صاحبانو دوه ډلې دي. اوله ډله سرمایه‌داران نظام دی مولوي صاحبانو، کوم ته چې موږ کیپیټالیزم وایو او عبارت وایو. اوله ډله د سرمایه‌دارانو نظام قایله ده د کوم بنیاد چې په سود باندې قایم دی. د سرمایه‌دارانو نظام اصول دا دي چې هر یو انسان آزاد دی. یا مولوي صاحبانو تاسو مخکې کیپیټالیزم ویلو که نه، کیپیټالیزم اوس د دې تاغه بنیادونه موږ ذکر کوو، نو تاسو ته به نور هم دې باره کې معلومات وشي چې هلکه دا سرمایه‌دار نظام څه اصول لري، څه بنیاد لري او په کومو ذرایعو د خپل تا تجارت چلی. مولوي صاحبانو هر یو انسان آزاد دی چې څنګه تجارت کوي، هغه چې په کومه طریقه منابع حاصلولی شي دې ته اختیار دی. که سود وي او که بله طریقه وي، مذهب به د دې په منځ کې حایل نه واقع کېږي. یعنی مذهب دا د خپلې ګټې نه نشي منع کولی چې دا څیز حلال دی یا دا څیز حرام دی. د دوی اکثر کارونه په سود، بیمه، انټرسټ او قمار دی. مولوي صاحبانو کم ته چې موږ څه وایو جواري وایو. مولوي صاحبانو پوه شولې دغه دی د سرمایه‌دارانو نظام وضاحت. سرمایه‌دارانه نظام یو معاشي او معاشرتي نظام دی چې په دې کې چې سرمایه د حکومت په ځای د هر یو انسان په لاس کې وي. سرمایه‌دارانه نظام هر یو انسان مکمل آزاد پرېښودلی دی چې څومره په خپله منافع کې زیاتوالی کولی شي هغه دې وکړي. د مغرب ټول نظام هغه که کیپیټالیزم په شکل کې وي، لکه سرمایه‌دارانه نظام یا د اشتراکیت سوشلیزم په شکل کې وي. د سرمایه‌دارانه نظام د بنیادونو تفصیل او وضاحت. مولوي صاحبانو د سرمایه‌دارانه نظام چې دا څه شی دی، دا معاشي نظام دی. مولوي صاحبانو په دې کې سرمایه د حکومت په ځای د چا په لاس کې وي، او دا مذهب څه کو مذهب یې سیټ ته کړی وي. مذهب ته وایي ته خانقاه پورې محدود اوسه، جومات ته پورې ته به مارکیټ ته نه راځي چې ته څه ووایې چې دا حلال دی او دا حرام. د حلال او حرام تمیز به څوک کوي؟ انسانانو چې څه ځان له ښه وګڼل حلال دی او چې څه ځان ته حرام وګڼل دا حلال دی. نو چې فیصلې په عقل باندې کېږي، نو عقل دا هېڅکله ټول دپاره فایدهمند نه وي او نه ټولو زمانو دپاره او نه ټولو اقوامو دپاره. مولوي صاحبانو د سرمایه‌دارانو نظام اول بنیاد دا په سود باندې قایم دی. مولوي صاحبانو دا ټول په سود باندې قایم دی. مالدار ورځ په ورځ مالدار کېږي او غریب ورځ په ورځ غریب کېږي، ځکه دې تاجرانو سره مکمل اختیار وي چې په کومه طریقه په خپل. یا مولوي صاحبانو د سرمایه‌دارانو نظام بنیاد چا ایښی و؟ دا ایډم سمیت ایښی و. مولوي صاحبانو دا خو برته یاد دي که نه؟ تاریخ پیدایش دی 1723. مولوي صاحبانو د اثرات څه دي؟ مولوي صاحبانو وایي عبارت ته وایي په کومه طریقه په خپل مال کې زیاتوالی کولی شي دې ته اختیار دی. نو دوی سره ازادي ده، نو دوی سود کوي او د نورو انسانانو سره ظلم کوي. مولوي صاحبانو دا اول دغه شو. دویم بنیاد د سرمایه‌دارانو. یا مولوي صاحبانو اول بنیاد څه شی شو؟ مولوي صاحبانو اول بنیاد دا چې سودي نظام روان دی. دلته اختیار څه وي د انسان سره په لاس کې وي چې څه مولوي صاحبانو کوي د سره اختیار دی. نو دا ظلم کوي د نورو انسانانو سره. انسانان د رزق نه محروموي، انسانانو سره ظلم کېږي. دولت د سود په نظام کې دولت په مزه مزه دی او څو انسانانو لاس ته محدود راځي، ولاندې خلک څه کوي؟ خودکشي نه کوي د دغه نه وجه نه. اول دا شو. دویم نمبر چې دی هغه سرمایه‌دار نظام مولوي صاحب بنیاد څه شی دی؟ هغه کاغذي نوټونه دي. مولوي صاحبانو دا کاغذي نوټونه چې دي دا عرفي سمن دي. ګوره دا عرفي سمن دي چې دي دا عرف کې موته یو بل نه قبلو. اوس عرفي سمن ورته بیټکاین راایستی دی، BTC چې ورته وایي. څه شی؟ BTC بیټکاین نن د هغې ریټ دی $43,000. سو $43,000 نن د هغې قیمت دی. او هغه مولوي صاحبانو دا پاکستاني 2 کروڑ 1.5 کروڑ روپۍ 1 روپۍ ده. په موبایل کې دننه پرته ده، ته بار راوښکلی هم نشي، مسه کولی هم نشي، ټچ کولی هم نشي. البته ټوله دنیا کې په ده کاروبار کېږي. BTC دی او داسې روپۍ دی راایستلې ده. دا په 2008 کې دا خبر یاد ساتئ. 2008 کې یو فرضي نوم یو انسان ځان ته خوښ کو، موټو ناکاموټو په نوم باندې داسې یو نوم فرضي نوم دی. دا یو روپۍ راویستله چې زه دا خلک د بینکونو نه آزاد کړم. اوس تا په بینک کې 2 کروڑ روپۍ دي که نه، نو ته دا په یو ځای نشي راایستلی، دا به لږې لږې ته راوباسي.
د ویل چې دا څه لانجه جوړه کړې ده راشه داسې روپۍ جوړه کړه چې عوامي روپۍ وي اوس ته چې د دنیا کم ته اوس جاپان کې ځان ته سودا والا ته یو مشینري والا نو تا نه د دې پیمنټ نه کوي تا ته ما ته بس بټکاین راولېږه بي ټي سي راولېږه ته چینه کې سودا کوه ته هم دلته په لاهور کې سودا وکړه هلکه بس ما ته اوړه راولېږه ما ته سیمنټ راولېږه ما ته فیکټرۍ دپاره سامان راولېږه هلکه څه به دلته بینک ته ځي او دلته په قطارونو کې کښېنې به ټک ورکړه او بس هلته پیسې راځي دا ډېره ښه روپۍ هم ده خو زموږ د علما کرام په دې باندې فتوه ده چې دلته دا ناجایزه ده دلته حکومت نه ده قبوله کړې حکومت نه ده اکسپټ کړې مولوي صاحبانو دا یو ځان له لویه موضوع ده چې دا حرامه ده د حراموالي وجه بیا بعضې علما وایي چې یاره د وجود نشته دی خارج کړي موږ ورته د وجود دلته موجود دی که نه په د پر سافټویر هارډویر کې دا موجود ده که نه دا چې تا سره موبایل دی تا سره دی موجود شي که نه خو چې دا روپۍ دلته ما راواړوله بیا موجود شوه البته هر سړی د نښه په خوښه باندې اخلي تا ته وایي دا روپۍ ما ته راولېږه او تا ته ستا بینک ته ټرانزیکشن وکړي تا ته پاکستاني روپۍ راشي ته ورله بي ټي سي ولېږه ډالر ورته ورولېږه مولوي صاحبان دا بټکاین دی دا کاینونه دي مولوي صاحبانو نو دا روپۍ اوس دوی راایستلې ده یو وخت کې دا روپۍ نه وه دا روپۍ چې کله نه وه دا عرفي سمن د ده نه مخکې څه شی وه کاروبار به په څه کېدو په سونه او په چاندي باندې به کېدو شپږ څیزونه وو که نه مولوي صاحبانو د نبي علیه السلام په زمانه کې مالګه وه غنم و اوربشې وي او کجورې وي بل څه شی مولوي صاحبانو سره زر سپین زر دا شپږ څیزونه په ده باندې به حدیث مبارک به موجود دی دی څه وکړه دا هر څه ختم کړه صرف دغه موږ ته سونې خپل ځان له راجمع کوو موږ له دا کاغذ راکړو دا کاغذ دا تا سره چې څونه ډېر لوټونه دي موږ سره په پاکستان کې د دې دونه سونه موږ سره سټیټ بینک سره نشته دی هغه یو گورنر غلط شوی مو هغه ویل که چېرته وطن اخوا دېخوا شي نو سټیټ بینک به دونه ذمهوار وي چې هر انسان ته که چا 2 کروړه روپۍ وي چا 2 اربه روپۍ وي په بینک کې دله به 15 لکه روپۍ میلاویږي دومره سرمایه صرف شته نو دا کاغذ چې دی دا فایده چا ده دا د دې امریکا پیدا ده دا د دې یورپ پیدا ده زما ستا په دې کې نقصان دی ټوله سونه ځان ته راجمع کړه وروره مال رسید راکړی چې دا رسید ګرځوه د دې رسید سره د دې 10 روپو او د 100 روپو او د 500 روپو سونه دغه سره نشته چې ټول خلک یې راجمع کړي سټیټ بینک ته وایي چې څه وکړه مال د دې سره راکړه سره زر راکړه سپین زر دا ورسره نشته نو دا دویم بنیاد دی د سرمایه‌دار نظام سره په خلاص شو تاسو ته به ښه معلومات وي مولوي صاحب عبارت وي دویم بنیاد کاغذي نوټونه او کرنسي دا به لس واړه به څه ښه دا ځان ته کلکه ګوره بنیاد سره زر او سپین زر راغونډ کړل او د دې په ځای ورته کاغذي نوټونه ورکړل او اوس یې ورته بلاک چین کرپټو کرنسي دوی ته وایي مولوي صاحبان دې باندې ځان پوه کوي ښه دې کې ما کار هم کړی ما پکې 10 لکه روپۍ تاوان هم کړی مولوي صاحبانو کوم چې د بهر د سره وجود دا وجود نه لري مولوي صاحبانو ښه دا په دې موبایل کې پرته وي د بټکاین په صورت کې د سرمایه‌دارانو نظام صداقت بینک دی که د بینک سره 100 روپۍ وي مولوي صاحبانو دوی دا بینک والا کار څنګه کوي اوس د هغه تفصیل موږ بیان کړی که د بینک سره 100 روپۍ وي نو د بینک د 100 روپو قرض جاري کولی شي مثلا یو بینک سره 1 لک روپۍ دي نو دا 10 لک روپو قرض جاري کولی شي بینک دا په 8% سود باندې ورکړي مولوي صاحبانو د بینک سالانه عمل په 1 لک روپو باندې 8000 روپۍ وګټلې د 10 لک روپو څنګه ورکړي چیکونه درکې دله څه وکړي هلکه دا زما به چک دک چلیږي د بینک سټیټ بینک چک دی را سره که نه خلک یې قبلوي که نه قبلوي لکه د مفتي صاحب فرض مثال یو دغه راوباسي یو کاین راوباسي یو شی هغه زه هم ته قبلوم ته هم ته قبلوي چې هلکه د مفتي صاحب سند دی بس دا ټیک دی مفتي صاحب سره پیسې پرتې دي که مفتي صاحب سره یو که نه وي خو دا نوم چلیږي دغه شان ده کې دی د 1 لک روپۍ ورسره دي او د 10 لک روپو چک ورکړی دی دوی سره خو 1 لک روپۍ وي نو د 10 لک روپو قرض څنګه جاري کوي نو دوی ته چک په ذریعه او په نورو طریقو نورو ذرایعو سره څه کوي دا ورکوي مولوي صاحب دوی اصل طاقت دی د بینک په ذریعه دوی سود کوي بینک د خلکو نه په لږه شرح تا ته وایي راکړه زه به تا ته منافع در کوم دوی سود نه وایي منافع وایي دلته وایي تا ته وایي 3% منافع به در کوم تاسو سره دا تعلیم یافته سئ تاسو په دې پوهېږئ تا ته وایي ما سره 1 کروڑ روپۍ کېږي تا له به زه 3% در کوم منافع سود نه وایي ورته نو تا به دی به څه وکړي دی په 10% ورکړي نو په د بل په پیسو باندې وروره دا ځان له ګټې کوي د خلکو نه قرض اخلي او نورو ته یې زیات شرح سود باندې ورکوي او په ملک د کرنسۍ د مرکزي بینک سره وي او ملکی خزانه مرکزي بینک سره وي نو لہذا سرمایه‌دارانو نظام کې د حکومت طاقت والا وزیر هغه وي کوم سره چې د روپو د چاپ کولو ماشین وي وزیر خزانه ځکه خو دا اسحاقدار باندې به دوی اټیک کولو چې دا څه مولوي صاحبانو وزیر خزانه و که نه ټول دغه د سره یو چې کورني معاملات وي نو هغه وزیر داخله سره مولوي صاحبانو او کوم چې د حکومت او د روپو قصې مسې دا چا سره وزیر خزانه سره مولوي صاحبانو مولوي صاحبانو تاسو چې سرمایه‌دارانه نظام ختموي اول به له بینک ختموي
چې بینک ولا ختم شو دړې وړې شو بس رو سرمایدار نظام به ختمېږي. دریم نمبر محصول او ټیکس دی. مولوي صاحبانو محصول او ټیکس څه ته وایي؟ ته چې وبس کې په دې باندې ټیکس دی، تا چې دا کتاب مخې ته پروت دی په دې باندې ټیکس دی، په ده باندې ټیکس دی، په داسې څه نشته چې په ده باندې ټیکس او محصول نه وي. دا د دې بنیاد دی مولوي صاحبانو. په اسلام کې دا شی نشته دی. اسلام څه شی دی؟ زکات دی، عشر دی که نه، د نه علاوه خاص نشته. زکات او عشر به څوک راغونډوي؟ حکومت او په چا به یې تقسیموي؟ په غریب. دلته خو د غریب نه هم ټیکس اخلي مولوي صاحبانو. یو غریب که یو ماچس هم اخلي دا به ټیکس ورکوي حکومت ته. نو ظلم دی که نه دی؟ دا د سرمایه‌دارانو دا خباثتونه دي مولوي صاحبانو. دریم بنیاد د سرمایه‌دارانه نظام یو ظلم دا هم دی چې د معاشرې په هر فرد نه محصول او ټیکس اخلي. ټیکس اخلي. دوی په بازار کې په هر څیز باندې ټیکس لګوي. دا سیل ټیکس څه ته وایي؟ څه معنا به کوي په پښتو کې؟ د خرڅولو چې څه شی چې خرڅوي په ده باندې څه شی دی؟ ټیکس دی که نه مولوي صاحبانو؟ او دې ته یې نوم ورکړی دی د سیل ټیکس، یعنې موږ چې څه استعمالو حکومت د غریب عوامو نه ټیکس وصولوي. حکومت چې کله ملکي خزانه لوټ کړي نو بیا لوټ کړي. یا مولوي صاحبانو دا ټول وزیران چې څونه تېر شوي دي سوا د مولیانو نو ټولو دا خزانه څه کړې ده؟ لوټ کړې ده مولوي صاحبانو. نو دوی بیا څه کوي؟ قرض اخیستل شروع کړي او د قرض ادا کولو دپاره په عوامو باندې مختلف څه وکړي؟ الګه وایي بجلی ورته 800 روپۍ یونټ کا، الګه وایي پټرول 2000 روپۍ لیټر کا. دا څوک ورته وایي؟ دا ورته هغه څوک چې قرض ورکوي. د نر میړه څوک وي؟ قرضدار یې که نه؟ قرضدار یې ورله وایي چې دا کاوه په دوی باندې. نو لهذا اوس د سرمایه‌دارانو نظام ټول ملکونه په خپل جال کې ګیر کړي دي چې یو ماشوم پیدا شي هغه د 8 لکه روپۍ قرضدار یې. ماشوم چې پیدا کېږي هېڅ ګناه نشته دی. 8 لکه روپۍ دوی قرضدار یې کړی ځان له. چې دا قرضدار یې دا به څه د کافر سره په سترګو کې سترګې واچوي؟ هلته زما قرض راکړه غلی کښېنه دلته ته مانه تپوس نه شي کولی د خپل. دا چې بیا لوی شي ټول عمر حکومت ته ټیکسونه او چې مړ شي قرضدار یې مړ کېږي. الله اکبر. هېڅ هم نه دي کړی قرضدار. دا د سرمایه‌دارانو نظام خباثت دی. څلورم بنیاد بین الاقوامي تجارت دی. مولوي صاحبانو بین الاقوامي تجارت یو مسلمان ته څه نه ورکوي؟ څه نه کوي؟ ټیک ده چې په ما د سرمایه‌دارانو نظام نافظ کړو خو زما روپۍ خو ومنه که نه. دا مسلمانان هم دونه زموږ مشران بې حسه دي چې ورته وایي چې زه سرمایه‌دارانو نظام ستا فالو کوم. دلته مسعودي نظام لګولی خو ما ته خو په کیسه راکړه که نه. 3 کرنسو کې دا کېږي، ډالر پونډ او وین کې کېږي مولوي صاحبانو. دغه 3-4 کرنسۍ دي په ده کې باندې تجارت کېږي. 9-8% تجارت په ډالر کې کېږي. زموږ بدبختي بیا دې چې نور هم خرابه شي چې موږ مسلمانان 50 ملکونه 1 روپۍ د بل روپۍ نه قبلو، یو بل سره تجارت نه کوو. نو چې نه کوو نو د بل رښتیا چې چروره چې مسلمان قومونه دي دا د پردي کرنسۍ ته محتاج شو. پردي کرنسۍ باندې به ته څه دغه وکړي؟ نه ته به پاله په خپلو پخپو ودرېږي. مسلمانان به موږ هله په خپلو خپو ودرېږو چې موږ خپل تجارت شروع کړو. او د تجارت مثال څنګه دی؟ لکه په جسم کې د څه شي؟ د ملا د هډوکي. څه شي؟ د ملا هډوکي په ملا سړي باندې و ملا دی ولما تکړه ختم دی. د تجارت او د معیشت مثال د ملا د هډوکي دی. زموږ ملا ماته ده نو ملا ته ما باندې به موږ څه یهودیان راسملو او څه به یهودیان وو څه به عیسیان وو مولوي صاحبان. څلورم بنیاد بین الاقوامي تجارت دی. په دې باندې د مغربي قوتونو قبضه ده. بین الاقوامي تجارت صرف په 4 کرنسو باندې کوي: ډالر، یورو، پاونډ. مولوي صاحبانو ډالر خو امریکنی دی، پاونډ چې دی دا د برطانیه دی، جاپان دی، دغه شان ته کې او ین چې دی بول جاپاني ین دی او دغه شان ته کې چین کرنسي پکې شامل ده. اوس مسلمان ملک کرنسی پکې نه ده شامل. نه 80% تجارت په ډالر کېږي او باقي 19% تجارت په نورو کرنسو کېږي. د ډالر د چاپ کولو اختیار صرف امریکي مرکزي بانک سره چې څونه خوښه هغومره چاپ کوي. نو مولوي صاحبانو چې ته سوچ وکړه 50 مسلمانان ملکونه دي او یو مسلمان کرنسي پکې نشته. نو افسوس دی او که نه دی؟ په کار خو دا چې څنګه یورو مولوي صاحبانو دوی نافظ کړله. دا 2000 کې دوی راویستله او اوس د امریکا نه مخکې روانه ده. مسلمانان ملکونه دې یو خپل اسلامي روپۍ راوباسي که نه؟ اسلامي روپۍ دې راوباسي، اسلامي بانډ، اسلامي ډالر دې راوباسي. د دې مقابله کې نه به چلېږي. 50 ملکونه چې یو بل کې اړی راړی څنګه دا به بره ډالر والله کې ورو ورته ورسېږي. ټول وسایل موږ سره دي، ګیس موږ سره دی، تیل موږ سره دي، دا څه ورته کویله موږ سره ده. دا څه نه چې انرژي جوړېږي اوس چې کم معدنیات زموږ وطنونو کې راوځي دا هېڅ چا سره نشته. دا دلته نه دوی چلی. موږ یې څه کړي؟ په قومونو یې تقسیم کړي. وروره ته کافر او زه کافر او ته پښتون او ته پنجابی ته پاکستانی او زه افغانی په دې موږ باندې ووالو. زموږ نسل هم په دې کې اوس نښتی دی. مخکې تلو دپاره هېڅ موږ بله لار نه لرو سوا دی نه چې زه خپل مسلمان وکنځم. ستا خور او ستا مور او ستا پلانکې او ستا نیکه ستا ډر نیکه او ته پلانکې او ته پلانکې. موږ د مخکې تلو دپاره موږ کې داسې اشخاص به خدای پیدا کوي خو موږ به یو یا به نه مولوي صاحبانو. نو دا بین الاقوامي تجارت کې د یو مسلمان حصه نشته دی مولوي صاحبانو. 5م بنیاد چې دی کارپوریشن دی. کارپوریشن څه ته وایي عبارت وي مولوي صاحبانو؟ په سرمایه‌دارانو
نظام کې دولت صرف د یو څو کسانو په لاس کې وي نو دوی شرکتي کمپنیان یا مولوي صاحبانو اسب مال دولت د یو څو کسانو په لاس کې دوی شرکتي کمپنیان له جوړ کړي دي الکه داسې راځه الکه من کمپنی جوړو دي کې بس تا شیرز وي ستا حساب وي ستا به 2 حصے وي ته د خپل سرمایه مطابق بخپل حصہ پکې واچي الکه جاوید مولوي صاحب پکې 2 حصہ واچي الکه ما پکې 2 عرب ورکړه زما 2 حصہ شو ستا 2 حصہ شو دا شرکتي کمپنی ده نو دې کې زمونږ د ټولو به حصہ پکې پیدا شي دا ورته چا جوړی کړي دا سرمایدار نظام په بنیاد جوړیږي او به فیصله پکې چا کیږي چا چې پکې ډېر پیسې وي پدې کې هر یو انسان شرکت کولای شي لیکن فیصله او حکم به د هغه چا منل کېږي څوک چې د یو 50% مالک وي نو غټ سرمایدار د خپل نقصان نه د بچ کېدو لپاره د کارپوریشن استعمالوي د کال په آخر کې د خپل حق په باره کې فیصله وکړي چې د دې کال د منافع او تقسیم به مولوي صاحبانو په کمپنۍ کې ولګو دی وی چې کله پوه شي چې الکه راشه اوس دا غریبانان دي د چا پکې 1% دی د چا پکې 2% د چا پکې 10% دی سړی پکې 50% مالک دی سو فیصله به دی کوي دا وی چې الکه راشه دا ټوله سرمایه په چا ولسوه اور ولګو په دې دا ځل په کپنې باندې ولګو نو هغه نور غریبانان خو دې کې جته ګټه چاو شو څوک چې ډېر سرمایه‌دار دی مولوي صاحبانو شپږم بنیاد چې دی مولوي صاحبانو دا بیمه پالیسي دي بیمه پالیسي دا چې ته ما سره ژوند ولیکه چې ته به مالا هر کال کې به هر میاشت کې به د خپل ترخانه دونه پیسې دراکې ته چې کله مړ شي زه به ستا دونه لک روپۍ دغه ورکوم دوی په دې چل هر سړی بیمه کړی دی چا موټرې بیمه کړي دلته هم دا بیمې روان دي دا حرام د جواري د مولوي صاحبانو دا حرام دی جواری ده نو دوی څه کوي نو ټول خلک په هغه وخت پورې نه مري کنه نو دوی راغونډې ډېر یو واپس کوي لګي مولوي صاحبانو دا بیمه پالیسي نه دا چې دلته هم دا د ټول سرمایدار نظام بنیادونه دي چې دلته موږ ته نافذ دي په موږ باندې او عبارت د سرمایدارانو نظام د تحفظ لپاره د بیمه کمپنیانې جوړې کړې دي دا کمپنیانې د خلکو د صحت د مال تجارت وغیرہ ضمانت د تجارت اخلي ستا د ګودام کې مال پروت دی لکه ته مال د کال 10 لک روپۍ راکې د دې ضمانت کچری دا په دې کال کې اوس وایي زه به تعالی 2 کروڑ روپۍ درکوم نو دا سود شو که نه شو دا جواری شو که نه شوی ما دا او زمونږ مسلمانان کوي زه خپله باندې پکې کسان پېژنم چې دا څه کوي خپل مالونه بیمه کړي دي خپلې موټرې بیمه کړي دي او د دې په بدله کې دا د هر یو انسان د هغه د آمدن نه اصول نو دې سره دا کمپنیانې مالداره شي ځکه دوی 10% هم نه واپس کوي او د ټولو خلکو نه مال راجمع کوي نو دا هم د مغربي نظام او دا دلته ستا په دې وطن کې نافذ ده که نه ده نافذ سرمایدار نظام دی وم بنیاد سٹاک مارکیٹ دی مولوي صاحبانو سرمایدارانو نظام یو مضبوط بنیاد هغه سٹاک مارکیٹ دی چې هلته مختلف کمپنیانې د خپلې کمپنۍ څخه حصه خاص مولوي صاحبانو د دا سٹاک مارکیټ کې هلکه وایي چې هلکه راځئ موږ د خپلې کمپنۍ څه حصه خرڅو شیرز ورته دوی وایي موږ څه حصې خرڅو مولوي صاحبانو د دې بازار په وجه مغربي بین الاقوامي کمپنیانې د هر ملک نو د دې سٹاک مارکیټ په وجه باندې دوی د هر وطن اوس په بل وطن کې کېږي یا ستا دلته په پاکستان کې کېږي مولوي صاحبانو دوی څه کوي دوی د بار وطن نه راشي او ستا د وطن کمپنیانې پیسه باندې واخلي او د هغه ملک په وسایلو باندې برای راست اسې چې بل کس راشي او ستا په دې وسایلو باندې قبضه وکړي خو ټوله سرمایه به هغه ځان له ګټه به ټوله هغه چلی که نه او په دې کې جواری او قمار بازي کېږي او دا صرف د کاغذ په کرنسي کېږي که د دې په ځای د پخواني سکو رواج شروع شي دا سٹاک مارکیټ به هم ختم شي اتم بنیاد چې دی هغه نجکاري د مولوي صاحبانو یاد ساتئ نجکاري دي ته وایي چې ته عوامي څیزونه څه شی کوم چې د عوامو سرمایه ده دا خرڅه کړي او دا څه وکړي دا ګرو کې چا سره په پښتو کې چې منګاڼه کې ګروي کې لکه څه شی مولوي صاحبانو لکه ایرپورټ شو لکه د بجلی ډیم شو لکه ځنګلات شو لکه غرونه شو لکه موټروی لکه بجلی ګیس دا د قومي املاک دي دا ته نشي نجکاري کولی او دلته دا نجکاري کېږي ولې سرمایهدار نظام د مولوي صاحبانو په سرمایهدارانه نظام کې د نجکاري نظام ته خاص اهمیت حاصل دی چې کله مغربي طاقتونه د کوم ملک په وسایلو قبضه کول غواړي نو دوی هغه حکومت مجبوره کړي چې د ملک اهم څیزونه د نجکاري دپاره پیش کړي نو دا مغربي بینکونه په ارزانه قیمت د خپلو شرطونو یا مولوي صاحبانو د نجکارۍ په باره کې چې قومي املاک منع دي د ابیض بن منحال رضی الله تعالی عنه یو واقع ده امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی خو به زه دلته را نقل کړم حدیث مبارک هغه ته نبی علیه السلام ته ویلې د الله رسول ډېر ښایسته اوبه دي دلته وایي دا ماته راکړه نو زه تعالی مې درکړو نور صحابه ورته راغله وایي د الله رسول ته خو د دې اوبو نه علاوه نورې اوبه نشته او ډېرې خوږې اوبه دي او کان دی د مسلمانانو دی نو ابیض رضی الله تعالی عنه راووت ورته وویل چې ته دا ماته واپس راکړه دې په بدله کې به زه بل باغ درکړم او ورته ویل په دې شرط در کومه چې ته زما طرفه صدقه کوې ستا طرفه مې صدقه کو نو د هغه دلیل په بنیاد باندې موږ وایو چې قومي املاک ته نشي نجکاري کولی مولوي صاحبانو دا د ټولو مسلمانانو څه شی ده
ورثه ده مولوي صاحبانو په دې کې د هر مسلمان حصه ده نهم بنیاد چې دی مولوي صاحبانو قومي قرضه ده د قومي قرضې په وجه مغربي طاقتونه د ملک په ټولو پالیسیو باندې اثر انداز کېږي. کوم حکومت چې کله قومي خزانه لوټ کړي نو د ملک د ضرورت لپاره دوی قرض اخلي د ورلډ بینک نه او یا د IMF نه مولوي صاحبانو حکومت ته دوی په یو خاص سود باندې قرض ورکوي او د قرض ورکولو په وخت کې خاص شرطونه هم لګوي. د هغې نه بغیر قرضه نه ورکوي. که کوم ملک ته یورپ ډالر قرض ورکوي نو 10% سود باندې مولوي صاحبانو وایي چې تاسو به د سود روپۍ څنګه ادا کوئ. کتاب ته متوجه اوسئ مولوي صاحبانو دوی وایي چې ته به دا د سود روپۍ څنګه راکړې خپل سود به څنګه راکړې د هغې چل ورته ښایي چې مسلمانانو نه څه وکړه سرمن وباسه. نو دوی ورته وایي چې په عوامو 10% اضافي محصول ولګوئ کوم چې سالانه 10 کروړه جوړېږي دا به موږ ته په طور د سود راکوئ. پوهېږئ که نه پوهېږئ نو په 10 کالو کې دا یو ارب جوړېږي او هغه قرض 1 ارب ډالر باقي اخو لا پاتې دی 10 کالو کې خو د سود 1 ارب ورکو هغه 1 ارب خو چې کوم درکړی خو در باندې پاتې دی دا د کم د قرض دا سود څوک ادا کوي دا ما ورته ادا کوو او مزې پې څوک کوي دا حکمرانان پې کوي دا حکمرانان پې کوي که اوس د څه وویلې نو بیا به سبا اډیاله جیل کې به پروت بعضې ممالک چې دا 10 کروړه اضافي محصول هم ای مولوي صاحبانو بعضې بیا داسې بدعنوانه راشي چې هغوی دا سود دا تا ومانه چې دا زما او ستا وینې زه چې راجمع کړي دا مو خوري دا د سود پیسې راجمع کړي که نه په ما او تا باندې 10% ټیکس زیات ولګو دا پیسې مو خوري بیا څه وایي وایي زه دې کې له 50% معاف کوم خو تاسو څه وکړئ فحاشیه ډېر کولاوې کوي مسلمانان د ملازمتون نه وباسي بیا په دې طریقې باندې څه وکړي مسلمانانو کې نور هم افراد تفریح شروع کړي ته چې یو مسلمان د تجارت یو مسلمان یو نوکرۍ کې دی او تا هغه نه وباسي د هغه د رزق هغه دې ختمه کړه بس څه کوي غلا ته بلا څه شي که نه شي نو دا افراد تفریح جوړي یا د مسلمانانو معاشره کې بېحایي خوراک مسلمانانو نسل تباه کړو دا آیس چې خرڅېږي دا د حکومت په سرپرستۍ کې خرڅېږي دا د دې ټولو ته څه ملاوېږي مولوي صاحبانو خپله برخه ملاوېږي نو افسوس خبره ده. نو عالمي بینک دوی ته وایي چې تاسو دومره کسان د نوکرۍ نه وباسئ او یا په خپل ملک کې د فحاشۍ مرکزونه جوړ کړئ خانداني منصوبه بندي عامه کړئ په ملک کې خانداني منصوبه زمونږ د بچو ورسره غم دی خانداني منصوبه بچې دو یې اچې لکه دوی زمونږ او هغوی څه وایي یورپ والا خپلو ته وایي تاسو ډېر بچي راوړئ تاسو ته موږ ډسکاونټ درکوو څه کوو د چا چې 3 بچي 4 بچي هغې دپاره خپل ډسکاونټونه ما تا ته وایي چې ګوره بچي ډېر را نه وړه چې د ولګې به مړه شي هلکه رازق زمونږ الله دې مولوي صاحبانو تاسو نه مرکزونه جوړ کړي وغیره که دا کارونه تاسو وکړل نو موږ به د دې په بدله کې دومره کروړه ډالر معاف کړو حکومت چې څومره بدعنوانه وي هومره به د دې ادارو د اثر لاندې وي. مولوي صاحبانو پوه شولې دا چې څومره بدعنوانه حکومت وي د دې د انډر لاندې وي ازادې فیصلې نشي کولی لسم د مغربي نظام معیشت کې ټول د دارومدار په قومي بچت باندې دی قومي بچت د ملک مجموعي آمدني او اخراجات ښکاره کوي او په دې نظام کې 2 قسمه بچت وي یو چې د عمومي بچت وي په عمومي بچت کې د نظام د چلولو دپاره اخراجاتو تعین کېږي موږ به دا نظام چلو د دې مدرسې نظام ته چلی دی دپاره وایي لکه زموږ 2 لکه روپۍ دغه کېږي زموږ څه شی بچت دی دی وایي که نه مولوي صاحبانو اول عمومي بجټ په عمومي بجټ کې د نظام د چلولو لپاره د اخراجاتو تعین کېږي یعنی په نظام کې د سرکاري نوکرانو او د ټول نظام لپاره دویم ترقیاتي کارونه به څنګه کولی که موږ بدلته دا کوو موټروی به جوړو دا به جوړو دا دویم قسم دی د ترقیاتي بجټ نه مراد د نوي منصوبه اخراجاتو او د موجوده نظام د چلولو لپاره د سلو مولوي صاحبانو مثال دی ورکړی موږ مثال ورکړی دی که چېرته د نوي د موجوده نظام د چلولو دپاره تا سره د 100 روپو ضرورت وي نو ته به بچت د 1.5 روپو جوړی 50 روپۍ به څه دپاره ږدې ته سوچو کې چې بھائی زما دونه سرکاري نوکران دي د دې دونه د کال دغه دی څه شی دی خرچ دی بچت دی جوړ کړو ته ورسره 50 روپۍ څه وکړي د نوو دغه دپاره نو دوی څه وکړي بچت د 1.5 جوړ کړي د دوی بجټ د 100 او 50 روپو جوړ کړي 100 روپۍ د اخراجاتو دپاره او 50 روپۍ د ترقیاتي کارونو دپاره نو لہذا د حکومت بجټ همیشه په خساره کې وي دا خساره کې ولې ځي د دې وجې ځي مولوي صاحبانو په مغربي نظام معیشت کې دا امریکا غونډه کې حکومت اوس هم امریکا دونه د خپل د قرضدار دی مولوي صاحبانو چې په عالمي معیشت کې اول مقام لري دا هم په خساره کې وي د 2013 په کال کې امریکایي بچت شو د 14 کروڑ ډالر او حکومت باندې قرضه چې و د 14 ارب نو 3 کروڑ ډالر د شو دا مولوي صاحبانو قرضدار مولوي صاحبانو دا تاسو دغه نمبر صفحه راواړوئ 74 نمبر صفحه راواړوئ د سرمایه‌دارانو نظام اثرات دا یو څو موږ ویلو مخکې دا به لږ وضاحت کوو مولوي صاحبانو
د سرمایدارانو نظام اثرات په ملک او قوم باندې څه شي دي مولوي صاحبانو چې دا ویو به ان شاء الله د مغرب تاثیرات به سبب وایو د سرمایدارانو نظام په باره کې د سرمایدارانو نظام اثرات په ملک او قوم باندې دا کوم یو دي مولوي صاحبانو اول مذهبي د نظام سیاست او معیشت نه باره کړو مذهبي صرف د مسجد او خانقاه پورې محدود او ګوشه نشین کو د دې لپاره چې ناجایز نه په اندوزي په لاره کې کوم رکاوټ مولوي صاحبانو اول بنیادی سودو کنه بس مذهب سو کو چاله که بس ناجایز سونه نفندوزی کې بس دا جایز دسته پکې مرزه مذهب دویم نمبر په دې نظام کې تجارت صنعت او دولت گردش په سود جاری جواری التیان پیژنې په دې دا کې چې په دې منډیانو کې چې التیان وی التی د سوي شدت د کم مال لازي دا د ور سره ټیکه کړی دي د زمیدارانو سره دا غل پیسې ورکړي نو دا کم خلک چې دکانداران یې د التیانو نه اخلي چانه نو دا یو څو خلک دي چې دا مال د دولت د دوی په لاسونو کې بس گردش کوي د پېټرول پمپونو والا د میلونو والا مولوي صاحبانو دوی سره بس مال دولت د دوی لاس کې او ما تاسو یو دونه راته ملاویږي چې بس اخر ټم پیدا کیږي مولوي صاحبانو گزارم پکې د دې سيزونو په وجه دولت صرف په یو څو لاسونو کې وي دریم نمبر د غټو سرمایدارانو د پالیسو په وجه وړو تاجرانو او سرمایدارانو په کاروبار کې ترقی نه کیږي بلاخر تاجر او صنعتکار کارخانه بند کړي یا د غټو سرمایدارانو د پالیسو تابع ژوند تیرولو باندې مجبور وي څلورم د غریب غربت او د سرمایدار دولت ورځ په ورځ زیاتېږي او متوسط طبقه ورځ په ورځ کمزوري او بې دسته نو پاکیږي شاباسین د بعض خلکو معیاري زندگی اوچته وي او د بعضې په دای مونږ ته وایي چې تاسو کې مساوات نشته او تاسو کې انصاف نشته نو انصاف او مساوات او دا خو په تاسو کې نشته او ازادي تاسو انسانان د هر څه نه محروم کړي دي مولوي صاحبانو زمونږ ته راشه د اسلام په اصولو باندې ته ژوند تیر کو د اسلام اصول نافذ کړه چې بیا به زه تا ته مساوات هم وښیم او بیا به زه تا ته ترقي هم وښیم موږ مسلمانان خپل دین عمل نه کوو موږ د دوی په غیرو په معاشي نظام باندې ژوند تیرو نو موږ بس کامیاب شو ته خو لرې که دا سود نظام د پاکستان او مسلمانانو وطن نو بس ته به ترقي کوو که نه ټول وسایل تا سره دي پنځم نمبر کورني دستکاري او آبایي پیشې ورسره ختم شوي او خلق د بل ملازمت او خدمتونو ته محتاج شو د ملازمت په طلب کې زیاتوالی راځي او د بیروزګاري په شرح کې ورسره اضافه والی راځي د ماشین د ورځ په ورځ د عام استعمال په وجه د انساني محنت د کموالي په وجه په ملک کې معاشي بحران پیدا کیږي او بیروزګاري زیاتیږي او مزدور په اجرت او ډېر محنت باندې مجبور کولی شي شپږم په کارخانو کې صرف هغه مصنوعات تیارولی شي په کومو کې چې د سرمایدار ډېره منافع وي د ملک او قوم د فایدې په ځای سرمایدار خپلې فایدې ته ګوري په بعضې وختونو کې داسې مضر صحت اشیا د تجارت منصوبه بندي حصه وګرځوي کوم چې د ټول قوم دپاره ضرر ورکوونکي وي مولوي صاحبانو داسې نورې خرابیانې هم شته چې په ده باندې زموږ مشرانو او کابرینو په مکمل څه شي دي تصانیف یې کړی دی یو دا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه کتاب دی سرمایدار نظام اور اسلام دا ځان له دا کوي دا بازار کې کمیلاویږي د زموږ په نور علماء کرامو هم کړي دي مولوي صاحبانو نو دا د سرمایدار نظام بنیادونه ولس دا ځان سره یاد کړئ دا ستاسو په هر ځای کې په کار راځي او دا څه ناڅه چې دی نه خبره سي سبا به موږ وایو چې د سرمایدار نظام په باره کې د مغرب تاثرات څه دي مولوي صاحبانو د هغې به وضاحت کوو دویمه ډله چې دغه د اشتراکیت قایل ده د سوشلیزم کمونیزم مولوي صاحبانو دا به بله ورځ وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین